أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ذکر روان وو او عمده ذکر به ننم کېږي. د حمراء الاسد غزا باره کې لیکلي دي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خالی په ورځ د احد نه واپس تشریف راوړو او د اتوار په ورځ چې کله سحر شو نو حضرت بلال بانګ وی او کېناست او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بهر راتلو د بهر تشریف راوړو انتظار کول شروع کو. په دې کې حضرت عبدالله بن عمرو بن عوف مزنی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په لټون کې هلته راغله او چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم بهر تشریف راوړو نو هغوی ودرېده او هغوی خبر که چې هغوی د خپل کور والا طرف را روان وو چې کله هغوی په ملل کې وو نو قریش هلته ایثار وو او ملل د مکې په لاره کې د مدینې نه د 30 میله په فاصله ځای د هغه نامه ده او هغوی اورېدلي وو چې ابو سفیان خپل ملګرو ته دا وی چې تاسو یې سم نه دي کړی چې تاسو هغوی ته نقصان ورسولو یعنې مسلمانانو ته نقصان ورسولو تکلیف هم ورله ورکړو خو بیا هم پرېښود او تباه هم نه که نو وی په هغې کې ډېر داسې خلک پاتې دي لوی لوی کافرانو وی چې په دغه مسلمانانو کې ډېر داسې خلک لوی لوی پاتې دي چې ستاسو د مقابلې لپاره که رایوځای شو ستاسو مقابلې لپاره به رایوځای شي نو واپس شي چې موږ هغې د بیخو باسو چې کمای کې باقي پاتې دي. نو سفیان بن امیه هغې دې خبرې نه منع کول یعنې په کافرانو کې هغه ناستو او هغه منع کول او دا ورته وی چې زما کمه داسې ونه کوي ځکه چې هغوی جنګ کړی دی او زما ویره دا ده زه په دې ویرېږم چې کم خلک د جنګ ته راتلو نه پاتې شوي وو هغوی به هم ستاسو مقابلې د هغې سره جمع شي نو تاسو واپس یې ځکه چې فتح خو هم ستاسو ځکه چې ما ته دا ویره ده چې که تاسو واپس شوئ نو بیا به تاسو ماتې خورئ. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت ابوبکر او حضرت عمر راوغوښته او هغې ته د مزني صحابي هغه خبره وکړه نو هغوی ورته عرض وکړو دواړو چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن طرف ته به لاړ شو دې لپاره چې هغه چېرته زموږ بچو باندې حمله ونه کړي. نو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سهار لمونځ نه چې فارغ شو نو هغوی خلک یې راوبلل او هغوی حضرت بلال ته دا وفرمیل چې دا اعلان دې وکړي چې د خدای رسول تاسو له دا حکم ورکوي لګیا دی چې دشمن لپاره روزي او موږ سره دومره خلک روزي چې په 13 ورځ په جنګ کې شامل وو یعنې د احد په جنګ کې شامل وو او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپله جنډه راوغوښته چې د 13 ورځې نه هغه تړل شوې لا کلاوه شوې نه وه او هغوی د جنډه حضرت علي له ورکړه او دا هم بیانېږي چې حضرت ابوبکر له ورکړې وه. بهرحال د مسلمانانو دا قافله چې کله د مدینې نه د 8 میلو په فاصله حمراء الاسد ته ورسېده نو مشرکانو ته ویره محسوسه شوه
هغوی د مدینې طرف ته د واپس کېدو اراده پرېښوده او واپس مکې ته روان شو. بیا د بنو نذیر غزا ده دا په 4 هجري کال کې شوې وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه یوې مختصرې ډلې سره د بنو نذیر طرف ته تللی وو او دې باره کې مختلف روایتونه دي چې هغوی ولې هلته تللی وو. د یو روایت مطابق هغوی د بنو عمر 2 مقتولانو چې د هغې دیت وصولولو له تللی وو. هغوی سره د تقریبا 10 صحابه وو چې پکې حضرت ابوبکر، حضرت عمر او حضرت علی شامل وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې هلته ورسېدو نو هغوی سره د پیسو خبره چې وکړه نو یهودیانو ورته وویل چې او ای ابوالقاسمه تاسو مخکې روټۍ وخورئ بیا به دې خبرې طرف ته راشو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه وخت یو دیوال سره ناست وو. نو یهودیانو دا سازش وکړو او دا یې وی چې د دغه تن یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختمولو دې نه ښه موقع به تاسو ته میلاو نه شي. نو ځکه وایي چې څوک به وي داسې چې هغه دې په دې کور د پاسه وخیږي او یو لوی کاڼی دې په دې وغورځوي چې موږ د دې نه خلاصي میلاو شي. نو په دې د یهودیانو یو سردار عمرو بن جهش دې خبرې ته غاړه کېښوده او دا یې وی چې زه دې کار لپاره تیار یم. خو هغه وخت سلام بن مشکم نومې یو بل یهودي سردار و. هغه د دغه ارادې مخالفت وکړو او دا یې وی چې بیخي د حرکتونه کوي. قسم په خدای چې تاسو څه سوچ کوئ دې نه به هغې ضرور خبر شي. دا د بدهدا خبره ده چې کومه زموږ او د هغې ترمنځ مخکې موجوده ده. خو بیا چې هغه تن به راوختو یعنې چا چې کاڼی غورځولو چې په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې کاڼي وغورځوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسمان نه دغه سازش باره کې خبر شو او خدای پاک هغې خبردار کړو چې یهودیان څه کوونکي دي. نو هغوی فوراً د خپل ځای نه پاڅېدو او خپل ملګري هغوی ملته ناست پرېښود او داسې روان شو لکه هغوی ته څه کار راپېښ شو. ډېر په تیزۍ هغوی واپس مدینې ته تشریف یوړو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته ورسېده نو هغوی محمد بن مسلمه د بنو نذیر طرف ته ولېږل او هغوی له دا پیغام ورکړو چې زما د ښار یعنې د مدینې نه وځئ، تاسو اوس زما ښار کې نشئ اوسېدی او تاسو چې کومه منصوبه جوړه کړې وه هغه غداري وه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم یهودیانو له د 10 ورځو مهلت ورکړی و خو هغوی انکار وکړو. دا یې ویل چې موږ به خپل وطن بیخي نه پرېږدو. په دغه پیغام مسلمانانو د جنگ تیاری شروع کړې او چې کله مسلمانان راغونډ شو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو نذیر مقابلې طرف ته ووته نو د جنگ بیرغ حضرت علی اوچت کړی و او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی د کلاګانو محاصره وکړه او د هغوی مدد لپاره هېڅوک هم نه راغلي د یهودیانو. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بنو نذیر طرف ته لشکرکشي فرمایلې وه. نو د ماسخوتن په وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم د 10 صحابهو سره خپل کور ته واپس تشریف یوړو. هغه وخت رسول کریم صلی الله علیه وسلم د اسلامي لښکر کمان د یو روایت مطابق حضرت علی ته سپارلی و بلکې خو د یو بل روایت مطابق دا سعادت حضرت ابوبکر په برخه کې راغلی و. یو خو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سختۍ د هغوی محاصره کړې وه او خدای پاک د یهودیانو په زړونو کې د مسلمانانو رعب پیدا کړی و او آخر هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خواست وکړو چې هغوی ته په دغه شرط باندې د جلا وطن کېدو اجازت ورکړی شي او د هغوی د ژوند دې وبخښلی شي چې سوای د وسلې نه هغوی به هغه ټول مال ځان سره وړو ته پرېښودلی کېږي چې په اوښانو بار کېدی شي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی دا شرط او دا خواست منظور کړو. د یو روایت مطابق هغوی تر 15 ورځو پورې د هغوی محاصره کړې وه بلکې خو د ځینو روایتونو مطابق د ورځو په شمېر کې اختلاف دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د انصارو په اجازت د بنو نذیر د غزا نه چې کم مال غنیمت ترلاسه شوی هغه ټول په مهاجرینو کې تقسیم کړی و او حضرت ابوبکر فرمایلي چې د انصارو ډلې خدای پاک د تاسو له جزای خیر درکړي. بیا د بدر الموعد غزا ده دا د 4 هجري کال واقع ده او د دغه غزا سبب دا و چې ابو سفیان بن حرب چې کله د احد د غزا نه واپس کېدو نو هغه په اوچت اواز دا ویلو چې
بل کله به زموږ او ستاسو ملاقات د بدر صفرا په مقام کېږي او موږ به هلته تاسو سره جنګېږو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق ته وفرمیل چې ده ته ووایه چې او انشاءالله. او په دغه خبره دا خلک جدا شوي وو چې کله قریش واپس راغله نو هغوی خپل خلک د دغه لوز نه خبر که. بدر د مکې او د مدینې ترمنځ یو مشهور کوی دی چې د صفرا او د جار چې کوم مقام دی دغې ترمنځ دا دی. او بدر د مدینې نه د جنوب مغرب طرف ته د 1.5 کیلومترو په فاصله دی. او د جاهلیت په زمانه کې دې ځای کې هر کال به د 1 ذوالقعده نه تر 8 ورځو پورې به یو لویه میله لګېده. خو بهرحال څنګه چې د هغه د لوز وخت راجوختېدو نو ابو سفیان دا نه خوښول چې هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته وځي، وېرېدو لګیا و او همدا یې غوښته چې په دغه چې کوم دا وخت چې ټاکلی شوی دی نو هغې سره د ملاقات په دې کې ونه شي. او ابو سفیان دا ظاهرول چې لکه هغه یو ډېر لوی لښکر سره د حملې کولو تیاري کې لګیا دی چې او دا خبر دی په د مدینې خلکو ته ورسوي چې هغه یو ډېر لوی لښکر جمع کوي لګیا دی او د عرب د هر ګوټ کې دا خبر خور کړی شي چې مسلمانان دې په دې وویرلو چې مسلمانان دې په دغه خبره ویرولی شي. او د یو روایت مطابق حضرت ابوبکر حضرت عمر هم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. هغوی عرض وکړو چې یا رسول الله خدای پاک به خپل دین غالبوي او خپل نبي له به عزت ورکوي. مونږ د قوم سره دا لوز کړی دی، مونږ به د دې خلاف ورزي نه خوښوو، یعنی کافران به دا بزدلي ګڼي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د لوز مطابق تشریف تاسو د خپل لوز مطابق تشریف یوسئ. قسم په خدای په دې کې ضرور ښېګړه ده. دا جذبه چې رسول کریم واورېده نو ډېر خوشحاله شو او هغوی چې کله دغه خبرې نه خبر شو چې د ابو سفیان وغیره چې کوم لښکر دغه د تیاری باره کې نو هغوی عبدالله بن رواحه ځان پسې د مدینې امیر مقرر کو او د یو روایت مطابق عبدالله بن ابی بن سلول امیر مقرر کړی و او خپله جنډه هغوی حضرت علي له ورکړه او د مسلمانانو سره د بدر طرف ته روان شو. هغوی سره 1500 مسلمانانو د بدر په مقام چې کومه دا میله به لګېدل ته ډېر تجارت وکړو، ډېر نفع ترې وګټله او 8 ورځو قیام نه پس هغوی واپس مدینې ته راغله. دا میلې چې کومه لګېدلې وه هلته مسلمانانو تجارت هم کړی و او چې که جنګ کېږي خو به کېږي او که نه کېږي نو کم از کم تجارت خو به هلته وشي او په دې مسلمانانو ته ډېره فایده شوې ده. بیا دا لیکلي چې د احد په غزا کې ابو سفیان مسلمانانو ته چې بل کال ملاوېدو کوم چلنج ورکړو د دې نور تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی. هغوی لیکي چې د احد د غزا نه پس ته چې میدان نه واپس کېدو ابو سفیان نو هغه مسلمانانو ته دا چلنج ورکړی و، مبارزه دا ورکړې وه چې بل کال به د بدر په مقام زموږ او ستاسو ترمنځ جنګ کېږي. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه مبارزت قبول کولو اعلان فرمایلی و. نو ځکه بل کال یعنی په 4 هجري کال کې چې کله د شوال میاشت راغله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 1.5 صحابه او جمعیت سره د مدینې نه راووتو. هغوی د ځان پسې عبدالله بن ابی امیر مقرر کړي وو او بل طرف ته ابو سفیان بن حرب هم د 2000 د قریشو لښکر سره د مکې نه راووتو. خو د احد د فتح او د دومره لوی لښکر نه باوجود د هغه زړه وېرېدو د اسلام د تباهۍ غوښتو نه باوجود هغه دا غوښته چې تر څو چې د ډېر زیات لوی لښکر انتظام ونه شي هغه د مسلمانانو سره مخ نه شي. نو هغه په مکې کې و چې هغه یو تن نعیم نومې چې د یوې غیر جانبداره قبیلې سره تعلق لرلو هغه د مدینې طرف ته ولېږلو او دا تاکید یې ورته وکړو چې څنګه چې کېدای شي هغه د مسلمانانو وویروي او دړکه دې ورله ورکړي او او د دروغ رښتیا خبرې دې ورته وکړي او د جنګ دپاره راوتونه دې منې کړي. نو دا ته چې مدینې ته راغلو
او د قریش د تیارې او د طاقت او د هغوی د جوش او د خروش د روغو کیسې چې دی اورولې نو مدینې کې د یو ناقلاره حالت دی پیدا کو او تر دې چې ځینې د کمزوري طبیعت چې کم خلک وو هغه په دغه غزا کې د شاملېدو نه هغوی وېرېدل شروع کړه خو چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د جنګ لپاره د وتو تحریک وفرمایلو او هغوی خپل تقریر کې دا وفرمایل چې موږ د کافرانو چیلنج دغوی مبارزه تم قبول کړی وو او دا په دغه موقع د راوتو لوس کړی دی نو ځکه موږ دې نه وروستو کېدی نه شو که زه یوازې ځم نو ځم به او د دشمن په مقابله کې به یوازې جنګېږم نو د خلکو ویره ختمه شوه هغوی ډېر په جوش او په اخلاص هغوی سره راوتو ته تیار شو بهرحال چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د 1.5 صحابه سره د مدینې نه روان شو نو بل طرف ته ابو سفیان هم د 2000 سپاهیانو سره د مکې نه راووتو خو د خدای پاک تصرف څه داسې و چې مسلمانان خو بدر ته چې کوم د هغوی لوز دغه مطابق ورسېده خو د قریشو لښکر لږ مخکې لاړو او بیا مکې ته واپس شو د دې کیسه دا ده چې کله د ابو سفیان د نیم د ناکامۍ نه خبر شو هغه زړه کې وویرېد او خپل لښکر ته دا تلقین کولو او د لارې نه واپس کو او بوتلو چې سخت قاد زیات دی او خلک په تنګۍ کې ځکه دا وخت جنګ کول بسم نه وي او چې کله کشایش وي نو په سره د زیاته تیاری به موږ بیا په مدینې حمله کوو او اسلامي لښکر تر 2 ورځو پورې په بدر کې ایسارو او چونکې هغه وخت هلته د ذوالقعده په سر کې چې کوم هر کال میله لګېدلې وه چې کوم ذکر مخکې وشو نو په دغه ورځو کې ډېرو صحابه په دغه میلې کې تجارت کړی و او ډېره نفع ګټلې وه هغوی 8 ورځو کې خپل تجارت کې خپل مال د رسول مال نه 2 چنده زیات کړی و چې کله میله ختمه شوه او د قریشو لښکر رانغلو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بدر نه راواپس شو مدینې ته او قریش مکې ته واپس چې ورسېدو نو هغوی بیا په مدینې د حملې تیاری شروع کړې دا غزا د بدر الموعد غزا بللی کېږي بیا د بنو مستلق غزا دا په 5 هجري کال کې د شعبان په میاشت کې شوه دې باره کې راځي چې بنو مستلق غزا چې دویمه نامه د مریسی غزا ده بنو مستلق د غزا یو خاق دی د قبیله یو کوی سره جوخت اوسېده چې مریسی ورته ویل کېږي دا د فروز د یو ورځې په مسافت وو او فرو د مدینې ترمنځ تقریبا د 9 میله فاصله ده علامه ابن اسحاق په خیال بنو مستلق په 4 هجري کال کې شوی و او موسی بن عقبه په رای کې په 4 هجري کال کې شوی و دا غزا د بنو مستلق غزا د علامه ابن اسحاق په رای کې 4 هجري کال کې او د موسی بن عقبه په رای کې 4 هجري کال کې شوی و باقي دی چې دا غزا په شعبان 15 هجري کال کې شوی و حضرت مرزا بشیر احمد صاحب دا 15 هجري کال لیکلی دی خو بهرحال چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسېده چې د بنو مستلق قبیلې په مسلمانانو باندې حمله اراده کړې ده نو هغوی د هغې طرف ته 15 هجري کال شعبان په میاشت کې د 200 اصحابو سره پیشقدمي فرمایلې وه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو جنډه حضرت ابوبکر ته سپارلې وه او د یو بل روایت مطابق هغوی د مهاجرینو جنډه حضرت عمار بن یاسر له ورکړې وه او د انصارو جنډه هغوی حضرت سعد بن عباده ته سپارلې وه بیا د افک واقعه د دې باره کې چې کوم تفصیل دی هغه داسې دی چې د بنو مستلق غزا نه په واپسې حضرت عایشه بنت حضرت ابوبکر باندې د منافقینو له طرفه یو الزام لګولی شوی و دا واقع په تاریخ کې د افک د واقع په نامه معروفه ده په صحیح بخاري کې د حضرت عایشه دا روایت دی چې دا روایت حضور فرمایي چې د یو صحابي په لړ کې مخکې بیان شوی دی خو دلته د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه په حواله هم بیانول ضروري دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په سفر باندې د روانېدو اراده فرمایله نو د خپلو ازواجو ترمنځ به هغوی قره اچوله او په روایت کې لیکلي دي او بیا به چې چا قره راووته چا د نامې نو هغې به ځان سره بوتله دا د حضرت عایشې روایت دی هغوی وی چې په یو غزا کې هغوی زموږ ترمنځ قره چې واچوله نو زما نامه راووته او زه هغې سره لاړم او د
د حجاب د حکم د نازلېدو نه پس ته وایي زه په کجاوې کې بوتلې کېدم او موږ روانو چې تر دې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل غزا نه فارغ شو او واپس هغوی تشریف راوړو موږ چې مدینې ته جوختو نو یوه شپه هغوی د تلو حکم وفرمایلو وایي چې کله هغوی د تلو اعلان کړو نو زه روانه شوم هلته نه ولاړه وم او تر دې چې بیا زه روانه شوم او د لښکر نه مخکې راووتم او چې کله زه خپل د ضرورت نه فارغه شوم نو د کجاوې طرف ته راغلم نو ما چې لاس ولګولو نو ما ته معلومه شو چې زما چې کوم د نګینو چې کوم زما د سفر د نګینو چې کوم زما میل و هغه مات شوی پرېوتی دی نو زه واپس شوم خپل میل مې لټول شروع کړو او د هغې د لټون په وجه کوم خلک چې زما سورلی به چې چا تیاروله په کجاوه کې نو دغه مې لټولو نه زه هلته پاتې شوم او چې کوم خلک به راتله زما کجاوه چې اوچتوله نو هغوی هغه کجاوه اوچته کړه او په اوښ یې کېښوده او هغوی دا ګڼلي چې زه پکې یم ځکه چې ښځې به هغه وخت سپکې به وې او ډېره غوښه به پرې نه وه هغوی به لږ خوراک کولو بهرحال هغوی چې کومه د کجاوې بار و هغه یې غیر معمولي ونه ګڼلو چې کله هغه اوچت کړو وایي زه هغه وخت کې زه کوم عمره وم نو هغوی هغه کجاوه په اوښ کېښود او روان شو او بیا ما ته وروسته خپله میل میلاو شو او هغه لښکر روان شوی و او زه چې واپس خپل ځای ته راغلم نو هلته هېڅوک هم نه او زما دا خیال و چې که هغوی ته زه میلاوه نه شم نو واپس به ماله راشي نو زه په همدغه حال کې زه هلته ناست وم چې سترګه مې ولګېده او ویده شوم نو صفوان بن معطل سلمیز اکواني هم لښکر نه وروسته و هغوی سهار هلته راورسېدل چېرته چې زه وم هغوی هلته چې یو تن ولیدو چې ویده دی نو جوخت راغلی او د حجاب د حکم نه مخکې هغوی زه لیدلی وم او زه د هغوی د ان لله په اواز باندې راپاڅېدم او چې کله هغوی خپله اوښه کېنوله او زه یې بسوره کړم په هغې اوښې باندې نو موږ هغه لښکر ته بیا ورسېدو او هغه وخت هغې د غرمې آرام لپاره ایسارو نو بیا چې د چا په نصیب تباهي و هغه تباه شو او د دغه افک معنی عبدالله بن ابی بن سلول و او چې موږ مدینې ته ورسېدو دلته زه یو میاشت بیماره وم خلکو د افک چې چا لګولو د هغې خبرې کولې او د بیمارۍ په حال کې چې کومې خبرې مې زه ناقلاره وم هغه دا وه چې ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه مهرباني نه لیده چې کومه به ما هغوی نه لیده او چې کله زه بیماره شوم نو هغوی به او کله چې زه بیماره شوم نو هغوی دننه به تشریف راوړو سلام به وکړو بیا به فرمایلې چې ته څنګه او زه د افک د واقع نه هېڅ خبر نه وم او چې زه ډېره کمزوره وم نو یوه ورځ او مې مستا د مناسې طرف ته روان شو چې کوم زموږ د قضا حاجت ځای و او موږ به د شپې وتو د شپې انتظار به م کولو او دا د هغې زمانې نه مخکې خبره ده چې موږ به د خپل کورونو سره جوخت بیت الخلا جوړول په کورونو کې به بیت الخلا نه و هغه وخت نو بهرحال وایي چې دې نه مخکې زموږ حل د عربو په شان و چې ځنګل ته به یا بهر یوه بیل به لاړه د قضا حاجت لپاره نو زه او مسته بن ابو روحم دواړه تللي وو موږ روان وو چې هغه د خپلې لوپټې سره د هغې خپه ورخته نو هغه دا وایي چې مسته تباه شو نو ما ورته چې دا څومره بده خبره ته وکړه او ته یو داسې تن ته بد ویلېږې چې په بدر کې موجود و نو هغې راته وایي چې کمکلې تا خبره نه ده اورېدلې چې کومه خلکو کړې ده او بیا هغې ما ته د افک والاو خبرو وکړه نو په دې زما بیماري نور هم زیاته شوه او زه چې کله خپل کور ته واپس راغلم نو رسول الله ماله راغلو هغوی سلام وکړو هغوی وفرمیل چې ته څنګه یې نو ما ورته عرض وکړو چې ما ته اجازه راکړي چې زه خپل مور پلار له لاړه شم حضرت عایشې وایي چې یا وخت وی ما دا غوښته چې زه د خپل مور پلار نه د دې خبر د یقیني کېدل معلوم کړم نو رسول کریم ماله اجازه راکړو زه خپل مور پلار له راغلم نو ما خپل مور ته وایي چې خلک څه خبرې کوي نو هغوی چې
په دغه معاملې کې په ځان ډېر بوج مه اچوه. قسم په خدای ډېر کم داسې وي چې د یو تن یو ښایسته ښځه وي او چې هغه ورسره مینه کوي او د هغې بیا بدې وي او د هغې خلاف خبرې ونه کړي. نو ما ورته وویل چې سبحان الله خلک داسې خبره خورۍ لګیا دي. نو هغوی وفرمیل چې بیا وي مغه شپه مو همداسې تېره کړه او سحر شو زما اوښکې نه ودرېدې او نه ماله خوب راتلو. نو چې سحر شو نو رسول کریم حضرت علي بن ابو طالب او حضرت اسامه بن زید راوخته چې کله په وحي کې تاخیر وشو نو هغوی د خپلې ښځې پرېښودو باره کې مشوره کول غوښته. نو تر څو چې د حضرت اسامه تعلق دی نو هغوی ما مشوره ورکړه چې د کومه خبره نه هغوی خبرو چې د رسول کریم تعلق څه د حضرت عایشه سره او حضرت عایشه نه هغوی خبرو چې نیکه ښځه ده. نو بهرحال حضرت اسامه ورزو کو چې یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغې ستاسو دا ستاسو اهلیه ده او قسم په خدای موږ د ښېګڼې نه علاوه بل هېڅ نه یو خبر د هغوی. او تر څو چې د حضرت علي بن ابو طالب تعلق دی نو هغوی ارزو کو چې یا رسول الله خدای پاک تاسو ته هېڅ تنګي نه ده پرېښې او دې نه علاوه هم ډېرې ښځې شته او د هغې خدمتګزاره نه تپوس وکړئ نو هغه به درته رښتیا وایي. نو رسول کریم بریره راوخته او هغې ته یې وفرمیل چې بریره تا په دې کې څه داسې خبره لیدلې ده چې تا په شک کې واچوي. نو بریره ورته عرض وکړو چې قسم مې د هغه ذات چې تاسو یې سره د حق را لېږلي ما په دې کې د دې نه زیاته بل هېڅ خبره نه ده لیدلې چې زه عیب وګڼم چې هغه که عمره ده هغه ګلې اوړه پرېږدي او اوده شي او بیا چې لی راشي هغه وخورې. نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هغه ورځ ودرېده او د عبدالله بن ابی بن سلول باره کې هغوی معذرت وغوښته او رسول الله دا وفرمیل چې څوک به ما د دغه تن باره کې معذور وګڼي چې ایزه رساني زما د اهل باره کې ما ته رسېدلې ده چا چې زما د کوروالاو په باره کې ماته تکلیف راکړی دی او قسم په خدای د خپل کوروالاو نه زه د ښېګڼې نه بغیر بل هېڅ خبرې نه یم خبر. او هغه د خلکو سره د یو داسې تن ذکر وکړو چې چا باره کې زه د ښېګڼې نه علاوه بل څه خبره نه یم خبر او زما کوروالاو له هغه نه راځي سوای له دې چې ما سره وي. نو حضرت سعد بن معاذ ودرېد هغوی عرض وکړو چې یا رسول الله قسم په خدای زه به تاسو عذر ومنم او که هغه د اوس سره تعلق لري نو موږ به د هغه بری پرېږدو او که هغه زموږ ورونو د خزرج سره تعلق لري نو تاسو موږ ته حکم وکړئ او موږ به د هغې حکم مطابق کوو. نو په دې حضرت سعد بن عباده ودرېد او هغې د خزرج سردار و او هغې نه مخکې هغوی ښه انسان و خو د خپل د قام په غیرت کې هغوی دا و چې تا غلطه خبره وکړه قسم په خدای ته به هغه نه وژنې. یعنې په دغه خبره هغه دواړو قبیلو کې ورانې راغو په دغه خبره دواړو کې ورانه شوه او هغوی تاسو په دغه خبره هغوی کې ورانه شوه او هغوی دا و چې ته په دې باندې هېڅ طاقت نه لرې. او بیا حضرت اسید بن حضیر ودرېده او هغوی دا و چې ته غلط پې قسم په خدای موږ به ضرور هغه وژنو او هغه خو منافق دی او ته د منافقانو له طرفه جنګېږې لګې. نو په دې دواړه قبیلې یعنې د اوس د خزرج قبیلې په جنګ شوې او جنګ لپاره تیارې شوې او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په منبر و. هغوی لاندې تشریف راوړو او هغوی دواړو ترمنځ خبره ختمه کړه تر دې چې هغوی خاموشه شو او بیا رسول کریم هم خاموشه شو. حضرت عایشه وایي چې بیا ما ټوله ورځ ژړل او د واقعې نه خو هغوی خبر شوي وو خو وی حضرت عایشه وایي چې زه څه چې کېده خو ما ټوله ورځ ژړل نه زما اوښکې ختمېدې او نه ما له خوب راتلو او زما مور پلار ما له راغله 2 شپې او 1 ورځ ما ژړل او ما دا ګڼل چې لکه دا ژړا به زما ځیګر وڅیري. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په دغه دوران راغله وی زما مور پلار ما سره ناست و ما ژړل چې یو انساني ښځې
د دننه راتلو اجازه وغوښتو ما ورله اجازه ورکړو نو هغه راغو ما سره کېناست او ژړل یې شروع کړو. موږ په دغه حال کې چې رسول کریم تشریف راوړو کېناسته او زما باره کې چې وی تر څه چې ما زما باره کې ویل شوي وو هغې دوران هغوی به ما سره چېرته نه وناستو. یو میاشت هغوی همداسې وو او بیا زما باره کې هغې ته هېڅ وحي نه وه شوې. حضرت عایشه وی چې بیا رسول کریم تشهد ویل او بیا وی چې عایشه ستا باره کې ماته دا خبر را رسېدلې ده که ته بري نو ضرور به خدا پاک ستا بریت فرمایي او که دا نه څه غلطي شوې ده نو خدا نه معافي وغواړه او د هغه نه توبه وکړه ځکه چې کله چې بنده د خپل د ګناه اقرار کوي او بیا توبه کوي نو خدا پاک هغه طرف ته د رحمت رجوع کوي. رسول کریم چې کله خبره ختمه کړه نو زما جړام ختمه شوه تر دې چې یو قطره به مې نه محسوسوله او ما خپل پلار یې زه توبه کړته وای چې رسول الله زما له طرفه جواب ورکړي نو هغوی وایي چې زه قسم په خدای زه نه یم خبر چې دوی ته څه ووایم. بیا ما خپل مور ته وویل چې تاسو زما طرف نه جواب ورکړئ نو هغوی وفرمیل چې که زه نه یم خبر قسم په خدای چې رسول الله ته څه ووایم. حضرت عایشه وایي چې زه که عمره وم او قرآن نه زیاته نه وم خبر ما وایي چې قسم په خدای ما ته معلومه شوې ده چې تاسو څه اورېدلي دي او څه چې خلک خبرې کوي نو هغه ستاسو په زړه کې کېناستې هغه خبرې او تاسو د خلکو خبره سمه ګڼلې ده او که زه تاسو ته ووایم چې زه بري یم نو خدا پاک خبر دی چې زه واقعي بري یم او خو تاسو به ما په دې کې رښتونې نه ګڼئ او که زه ستاسو مخې ته خبرې اقرار وکړم نو خدا پاک خبر دی زه بري یم او تاسو به ما رښتونې وګڼئ. نو قسم په خدای زه تاسو او د ځان مثال صرف زموږ مثال صرف د یوسف د پلان نه علاوه ماته بل مثال نه ملاویږي چې کله هغه دا ویلي چې فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون چې صبر کول ما لپاره مناسب دی چې کومه خبره تاسو کوئ نو د هغې د تدارک لپاره سره د خدا پاک نه مرسته غوښتلی کیدی شي. او بیا ما خپل اړخ بدل کو په خپل بستر او ما دا امید کوله چې خدا پاک به زما بریت ظاهري خو قسم په خدای ماته دا ګمان نه و چې زما باره کې به خدا پاک وحي نازلوي. زه خپل په خیال کې د دې نه ډېره ادنا وم چې په زما معامله کې به قرآن کې څه خبره کېږي خو ماته دا امید و چې رسول کریم به په خوب کې څه خوب ګوري ما ته دا امید چې رسول کریم به څه خوب وګوري چې خدا پاک ما بري ګرځوي او قسم په خدای هغوی د خپل د ناسې ځای نه لرې شوي نه وو ونه کور والو نه څوک بهر تللی چې هغوی باندې وحي نازله شوه او هغوی باندې هغه د شدت کیفیت راغلو چې کوم د وحي نازلېدو په وخت په کېدو او د یخنۍ کې به هم د هغې باندې خولې لکه د موتیانو به ترې نڅڅېدې او چې کله د رسول کریم داسې کیفیت ختم شو نو هغوی موسکي وو او کومه وړومبۍ خبره چې هغوی کړې وه نو هغوی دا ویل چې عایشې د خدای پاک تعریف وکړه ځکه چې هغه ستا بریت ظاهر کو. زما مور ما ته وویل چې ورشه رسول کریم له ورشه نو ما ورته چې نه قسم په خدای زه به نه ځم او زه به د خدای پاک نه بغیر بل چا حمد نه کوم. نو خدای پاک دا فرمایلی و چې ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم چې هغه خلکو چې چا یو لوی الزام لګولی و هغه ستاسو یوه ډله ده او چې کله خدای پاک زما په بریت کې دا نازل کړه نو حضرت ابوبکر دا وایي چې حضرت عایشې چې والد حضرت ابوبکر صدیق هغوی به مصطفی بن اساسه ته به هغې خرچه ورکوله ځکه چې هغې خپلوان غریب و نو حضرت ابوبکر وایي چې قسم په خدای زه به اوس به مصله چېرته خرچه ورنه کړم نو چې دې نه پسې چې هغه د عایشې باره کې چې څه ویلي دي نو خدای پاک دا نازل فرمایلی و دا آیت چې ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم چې تاسو کې چې کم د فضیلت او د توفیق خاوندان دي هغوی د خپل چې کوم خپلوان دي جوخت او مسکینان دي هغوی په دې قسم نه خوري چې هغوی له به چېرته د خدا پاک په لاره کې څه ورنه کړي نو پکار چې دې معاف کړي دا او درگذر دی وکړي. تاسو دا نه خوښوئ چې خدا پاک د تاسو وبخښي او خدا پاک ډېر بخښونکی او بار بار رحم کوونکی دی. نو حضرت ابوبکر وفرمیل چې ولې نه قسم په خدای زه ضرور دا خوښوم چې خدا پاک دې ما وبخښي او هغې بیا مثله خرچه ورکول شروع کړه یعنې حضرت ابوبکر به چې کوم خرچ ورکول هغه دوباره شروع کړو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم زینب بنت جهش نه هم زما باره کې به تپوس کول. حضرت عایشه فرمایي
چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زینب نه تاسو کو زما باره کې نو دا ورته ویل چې زینب ته څه خبره ته ستاسو رائے ده د حضرت عائشہ باره کې نو هغه ورته عرض کړو چې یا رسول الله زه خپل شنوایی او بینایی محفوظ ساتم او قسم په خدای مای کې خیر لیدلې ده حضرت عائشہ فرمایي چې عمده هغه زینب و چې زما مقابله به کوله خو خدای پاک هغه دغه د پرهیزګارۍ په وجه بچ کړ دا د بخاری اوږد روایت دی حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې خدای پاک په خپل اخلاقو کې دا داخل کړی دي چې هغه د وعید پیشګویي د توبې او د استغفار او د دعا او د صدقې په وجه وزندای همدغه شان انسان ته هغه همدا اخلاق ښودلی دي لکه څنګه چې په قرآن د قرآن او د حدیث دا ثابته ده چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها باره کې چې منافقانو صرف د خباثت په وجه د واقع په خلاف کوم الزام لګولې وو نو دغه په تذکره کې ځینې کم ساده صحابیان واغیم شریک شوي وو او یو صحابي داسې مو چې هغې ته به د حضرت ابوبکر د کوره د 2 وختو روټۍ ملاوې ده او حضرت ابوبکر د هغې په دغه خطا دا قسم خوړلی وو او د وعید په تور دا لوس کړی وو چې زه به د دغه بې ځایه حرکت په وجه به اوس دله روټه ورنه کوم نو په دې د آیت نازل شوی چې ولیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم نو حضرت ابوبکر بیا خپل هغه لوز مات کو او بیا دغه روټه جاری کا او په دغه بنیاد دا په اسلامي اخلاقو کې داخل دی حضرت مسیح اسلام فرمایي چې په دغه بنیاد دا په اسلامي اخلاقو کې داخل دي چې د وعید په تور باندې لوز وکړي شي نو د هغې ماتول حسن اخلاق کې داخل دي مثلا که څوک خپل خدمتګار باره کې دا قسم وخوري چې زه به ضرور 50 سپلای وامه نو د هغه په توبه او تضرع هغه معاف کول د اسلام سنت دی چې تخلق د خدای پاک د اخلاقو تخلق وشي خو د واده تخلف جایز نه دی د لوس په ترکولو پر خود د لوس چې کوم خلاف ورزي وي دغه به تپوس کیږي خو وعید چې پر خود شنو په دی باندې دا یو بیل مضمون دی چې واده څه ده او وعید څه دی او هغه مخکې به ځل بیان شوی دی بهرحال حضور فرمایي چې ذکر دی د احزاب د غزا چې شوال 15 هجري کال کې شوی و د مکې د قریشو د مسلمانانو ترمنځ دا دریم لوی جنګ و چې غزوه خندق ورته ویل کېږي دا په 15 هجري کال د شوال په میاشت کې شوی و د قریشو د خیبر یهودیانو ډېرې ډلې دی کې یو ځای شوي په مدینې باندې دوی حمله کړې وه نو ځکه په قرآن کې دې ته احزاب ویل کېږي د احزاب په نامې د جنګ منصوبه دی او چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د یهودیانو قبیله بنو نذیر جلا وطن کا نو هغې خیبر ته تللی وو د هغې اشرافو او معززینو کې یو څو کسان مکې ته لاړل او هغوی قریش راجمع کړ او هغوی په دې باندې ولمسول چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مقابله دې وکړي شي هغه خلکو قریش سره معاهده کړې وه او ټولو هغوی سره رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په جنګ باندې اتفاق وکړو او دې لپاره هغوی یو وخت لوزم وکړو د بنو نذیر هغه خلک قریشو نه راغله او د غطفانو د سلیم قبیلو له راغلو هغوی سره هم دغه قسمه معاهده وکړه او بیا هغې نه هم دوی روان شو بیا قریش تیار شو نو هغوی مختلف قبیلې او د عربو مختلف خلک چې د هغې حلیفان و هغه راغونډ کړل 4,000 شو ابو سفیان بن حرب د دوی سردار او په لاره کې د نورو قبیلو خلک هم دوی سره ملاوېده نو دغه شان دغه لښکر مجموعي شمېر 10,000 شو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې خبر شو د دې روانېدو نه د مکې نه نو هغوی صحابه راوغوښته او د دشمن نه خبر کو هغوی سره مشوره وکړو په دې سره سلمان فارسي دا رای ورکړه چې خندق دې وکنستلی شي او دا خبره د مسلمانانو خوښه شوه د
د رسول کریم په زمانه کې د مدینې چې کوم شمالي طرف وو هغه صرف کلاو باقي درې طرف ته کورونه او نخلستان وو چې ترې دشمن نشو تېرېدی نو چې کوم کلاو طرف وو نو هلته دا فیصله وشو چې خندق به کنستل کېږي او د ښار دفاع به کېږي رسول کریم صلی الله علیه وسلم 3000 مسلمانانو سره یو ځای د خندق کنستل شروع کړ او رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم کار کولو د لپاره چې د مسلمانانو حوصله زیاته شي په ټولو شپږو ورځو کې دا خندق کنستل شوی او د دې لمبایي تقریبا د دې اوږدوالی تقریبا 6000 ګزه یا څه یا 3.5 میله وه د دغه خندق اوږدوالی تقریبا 6000 ګزه یا 3.5 میله وو حضرت ابوبکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وو د خندق کنستو دوران به حضرت ابوبکر خپلو کپړو کې به خاورو چتوله او هغوی نورو صحابه سره یو ځای کار کړی وو د لپاره چې د خندق د کنستو چې کم کار دی هغه په ټاکل شوي وخت دننه مکمل شي او یو مسلمان هم په دې کې رستو نه پاتې شوی حضرت ابوبکر حضرت عمر ته به چې کله ټوکرا نه ملاوي دی نو هغوی به په تادی کې خپلو کپړو کې به خاورو چته کا او دی به یو بل په هیڅ صورت کې به نه جدا کېده رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خندق د کنستو کې هغوی سخت محنت کړی و کله به رمبه چلوله کله بیلچه او خاوره به هغوی جمع کوله او په ټوکرۍ کې به یې اوچتوله یو ورځ چې هغوی ډېر ستړي شو نو هغوی کېناسته او هغوی خپل ګس طرف ته د کاڼي ساره اخیسته و نو هغوی له خوب ورغلو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی سر ته ودرېده او خلک یې هلته نه تېرېدو نه منع کول چې چېرته هغوی راپانسي قریشو د هغې حامیانو چې کوم د 10,000 لښکر و هغوی چې د مدینې د مسلمانانو چې کله محاصره وکړه نو په دغه محاصره کې د هغه محاصرې په زمانه کې هم حضرت ابوبکر د مسلمانانو د لښکر د یوې برخې قیادت کولو بیا وروسته چې کوم ځای کې حضرت ابوبکر قیادت فرمایلی و یو ځای یو جومات جوړ کړی شو چې ورته مسجد صدیق ویلې کېده به حضور فرمایي چې دا ذکر به انشاءالله روان وي مخکې هم دا وخت به زه ځینې مرحومینو ذکر کول غواړم لومبی ذکر د مکرمې مبارکه بیګم صاحبې دی چې د مختار احمد ګوندل صاحب اهلیه په 11 جنوري دوی وفات شوي دي د 93 کال عمر کې انا لله و انا الیه راجعون چې چودري غلام محمد ګوندل صاحب صحابي د حضرت مسیح موعود اسلام صحابي چې و د هغوی د ګور وه د جومات خدمت و ډېر په شوق کولو په خپل کلي چې 99 شمالي کې دي د لجنا صدر مو د موزه د روزې پابند و نیکه غریب پرور او مخلصه ښځه به ټول عمر دوی ماشومانو مشرانو ته قرآن ښودلو توفیق ترلاسه کړی دی موسیه وه په غم ځپلو کې 15 زامن او 3 لوڼې شامل دي افتخار احمد ګوندل صاحب په سیرالین کې مربي سلسله دي د هغوی زوی او فواد احمد صاحب دي د مربي سلسله د دي د نیا وه او د دې علاوه د دې په خاندان کې په نوسانو کې نور مربیان شته او واقفین زندگی خدا پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي او د دې دعاګانې د خپل د نسل لپاره قبول کړي بل ذکر د میر عبدالوحید صاحب چې په د 12 او 13 جنوري په شپه وفات شوي دي انا لله و انا الیه راجعون 58 کاله د دې عمر او د دې په خاندان کې د احمدیت نفوذ دوی د غور نیکه د میر احمد الدین صاحب په ذریعه شوی و چې د خلیفة المسیح اول په دور کې دوی په کال 1911 کې احمدیت قبول کړی و خپل خاندان کې یوازې احمدي هم دغه شان د مور له طرفه د احمدیت نفوذ دی د نیکه حضرت شیخ الله بخش صاحب د بنو په ذریعه شوی و د دې د نیکه نامه د عبدالوحید صاحب د نیکه نامه عبدالکریم صاحب دوی د تبلیغ ډېر شوق لرلو او د دې نیکه مولوي عبدالکریم صاحب په نامه مشهور و ذاتي مطالعه د دې ډېره خپله لایبرري هم دوی جوړه کړې وه په کال 1904 کې چې کله په اسمبلی کې وفد پیش کېدو د خلیفة المسیح ثالث په سرکردګۍ کې نو ځینو د نایابه کتابونو چې کله ضرورت و نو د دې د لایبرري نه میلاو شوي وو د دوی اوښې دا روایت کړی دی او په 9 سپتمبر کال 2000 د توهین رسالت د دروغ الزام لګولو په وجه په د 295 سی د لاندې د میر عبدالوحید د خاندان خلاف مقدمه جوړه شوې وه او مولیانو او خلکو د دوی د کور باندې ورغلي وو خو پولیس د دوی سره د خاندان هلته نوباسلي وو راولپنډۍ ته رسولي وو او څو ورځو پس په راولپنډۍ کې د دوی په کور باندې د شپې پولیس چاپه والې وه د دوی په کور د دوی عبدالمجید یې ګرفتاره کړی و خدای پاک امیر عبدالوحید صاحب له 2 زامنو یو لور
ورکړي وو او د دې یو زوی چې ذکر وشو عبدالمجید صاحب دی اسیر رحم الله دی دوی گرفتار شوي وو اوسه پورې په جیل کې دي چې کله د دوی والد وفات شو دوی پکې شامل نشو خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک خدای پاک د مرحوم سره د مغفرت سلوک وفرمایي او د دې لواحقینو ته د هم صبر او حوصله ورکړي چې کوم د دې زوی دی اسیر دی د شلو کالو تقریبا عمر د خدای پاک د دې د رهایم زر سامان پیدا کړي دریم ذکر دی د مکرم سید وقار احمد صاحب چې د امریکې وو په 19 جنوري د 53 کال عمر کې دی وفات شوی دی د زړه د دورې په وجه ان لله و انا الیه راجعون د دې اهلیه د وقار احمد خان صاحب اهلیه د مور له طرفه د حضرت مرزا بشیر احمد کړوا صاحب او د پلار له طرفه د مرزا شریف احمد صاحب کړوا صاحب نو په دغه لحاظ د دوی تعلق د حضرت مسیح موعود علیه السلام خاندان سره دی د دوی واده شوی د شاه صاحب په خاندان کې د دوی اهلیه شازیه خان صاحبه وایي چې حضرت خلیفة المسیح رابع ماته د دعا لپاره ویلو د رشتې لپاره او بیا د دعاګانو نه پسې چې کله ما غاړه کې خدا نو حضرت خلیفة المسیح رابع دا رشته منظور کړې وه یعنې دا رشته حضرت خلیفة المسیح رابع کړې وه دوی لیکي چې وقار صاحب تر 23 کالو د چې کوم د واده کړی ژوند و د 23 کالو هغې کې زه د ګوتې نه نیولې چلولی یم د هر ضرورت او د هر خواهش هغې خیال ساتلی دی بې مثاله پلار و ځان لپاره یې چې څه نه و کړي ساده انسان و خپل خواهش یې څه نه و که څه و نو هر څه به د کور والاو لپاره قربانول دوی وایي چې زما لپاره د ټولو نه ښایسته ورځ هغه وه چې کله هغوی چاته ډېر په فخر دا وی چې زه جومات ته ځم او خپل لوز ویم او بیا ما لپاره د دغه لوز نه زیات دغه لوز پوره کولو نه زیات بل هېڅ ضروري نه وي هر څیز قربانولی شم په دغه لوز حضور فرمایي چې دا صرف خبرې نه دي بلکې ما دا لیدلي دي او زه د نه خبر یم چې یو ډېر سخت امتحان په هغوی راغلی و نو هغوی د دغه لوز خیال ساتلی و او د دین په دنیا باندې مقدمولو چې کوم لوز و هغه هغوی پوره کړی و او د یوې رشتې هم دوی پروا نه وه کړې د خلافت د اطاعت نه دوی چرم بهر قدم نه و ایښی دوی وایي چې کومه خبره باندې چې دوی نه پوهېده د هغې به هم دوی اطاعت کولو چې زموږ کار اطاعت کول دی ډېر د شکرګزارۍ والا طبیعت د هغوی او هر وخت به ماته نه دې تلقین کولو د مال په قربانۍ کې دې چېرته کوتاهي نه وه کړې د دوی زوی ګران سید عادل احمد چې اوس د سلسلې مربي دي جامع احمدي کیرنډن هغوی شاهد پاس کړی دی هغوی وایي چې د خدای پاک په فضل زما والد صاحب یو ساده او مخلص انسان و چېرې هغوی د ځان فکر نه و کړی همیشه د ماشومانو او د زموږ د مور د ضرورتونو خیال ساتلی دی یو ښه څیز به هم ځان لپاره نه اخیستو بلکې ډېر زر به موږ هغې ته یادول چې ځان باندې هم څه خرج کړئ د مربیانو د جومات د نظام هغوی ډېر احترام کولو د دوی سخر محمود احمد خان صاحب چې د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نوسی دی او د حضرت نواب مبارکه بیگم صاحب نوسیم دي هغوی لیکي چې وقار یعنې د هغې زوم یو ډېر خوش اخلاقه او مهمان نوازه انسان و چېرې ما د دې په تندي باندې چوڼ نه د دې تندی ما چېرته چوڼ نه دی لیدلی بلکې څومره مېلمانه به هم چې راغلو چې څه به هم وشو څه خبره به هم چې وشو وایي ما ته دا یاد دي په شروع کې چې ما به خپل زوی عادل چې کومه لاپروايي به وه نو هغې باندې مې بار بار هغه ته غوسه کوله خو چې کله هغه وقف وکړو نو بیا د وقار رویه ورسره مکمله بدله شوه او زموږ هم دا ماشوم د هغې ته ټوله زیات جوخت شو د هغه به ډېر عزت او احترام کولو منیر احمد صاحب چې د ابوظبي د جومات سابقه امیر دی هغوی دا لیکي چې وقار
صاحب د ابوظبي کې به نوکري کوله نو سره د خاندان والو هلته وو نو دغه دوران هغې سره زموږ تعلقات قایم شوي وو یو پروفیشنل وو بینک کې به کار کولو او طبیعت کې د دې ډېره سادګي وه او ډېره ملل نصاري او دا د دوی خاص وصف و او سلسله او نظام سره به دوی ژوره وابستګي لرله او خلافت لپاره ډېر زیات مینه او د اطاعت جذبه په دې کې وه او وایي چې د امریکې د تلو پورې د خپل کور به د جوماتي ضرورتونو لپاره به دوی ډېر په بشاشت وړاندې کولو او د جمعې او نورو اجتماعاتو لپاره به دا وي زموږ په کار دی د جومات د انټرنل اډیټر په تور باندې هم دوی ته د کار کولو توفیق ملاو شوی دی همدغه شان سید هاشم اکبر هم لیکلي چې ما دې سره کار کړی دی همیشه مې دوی ډېر د خدمت خلق جذبې نه ډک لیدلي دي او ملي نثار هم لیدلي دي خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي د دې ماشومانو ته د نیکۍ کولو توفیق ورکړي او د دې چې کومې دعاګانې دي ماشومان لپاره هغه هم قبولې کړي د جنازې دي د دې ټولې دا به د مونځ نه پس به انشاءالله کوو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر